محترم مسلمانانو ورونو د ټولو نه وړاندې خو زه یو کرت بیا په دې خبره د الله شکر ادا کوم چې الله تعالی تاسو ټولو سره یو ځل بیا ملاقات نصیب وګرځو او بیا دغه ملاقات په یو داسې موقع باندې چې د جمعې با برکت او ورځ دا او یو با برکت فریضه مونږه ادا کوو او هغه کې دغه جمع ده الله تعالی دغه حاضر جمع د ټولو دوستانو دنیوي او اخروی مشکلات د حل کی او الله تعالی ټولو د پاره اسباب د خیر پیدا کی محترم ورونو انسان په هر قدم باندې الله ته محتاج دی اسباب صرف اسباب دي د مشکل نه حل کوي لہذا په هر موقع د انسان او بالخصوص د مسلمان کوم کیفیت او حالت کې هم وي باید چې د تعلق الله سره برقرار وساتي ذکر مرګرو ته وایم دولت بنگلا موټر منصب او عہدہ دا اسباب د اطمینان خودي خدا لازم نه ده چې اسباب باندې مسبب هر وخت مرتب شي او دی وجه زالت امریکا کې مرګرو ته ذکر کوم همسو چې مليونیر نه خودکشي وکي زکه وکي چې دغه اسباب د اطمینان ټول ورسره خو اطمینان مفقود وي زکه اطمینان دا په دې شیونو نه حاصلېږي اطمینان د بدن صفت دی نه اطمینان د بدن تقاضا نه ده دا صفت د روح دی او تقاضا هم د روح ده لہذا هغه خپل غذا په خپل غواړي په مادیات او هغه ته سکون او اطمینان نه نصیب کیږي قران کریم دا فلسفه په دې الفاظ ذکر کړه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب چې الله تعالی سره د تعلق وي روح به مطمئن وي چاہے په پاکستان کې او چاہے امریکا کې خو زمونږ نظر محدود وي نو د هر یو سړي ذهن کې دار چې پاکستان کې ډېر بې اطمینان ژوند دی هغه امریکا کې د تاسو نه زیات بې اطمینان ژوند دی دولت هغوی سره دی اسباب تعیش هغوی سره دي هر څه فراوا دي موټرې د سړي په سر باندې سلور دي بنگله ور سره ده ټول مراعات ورته حاصل دي خو بیا هغه مخلوق کنفیوز دی هغه مخلوق ډسټرب دی الا چې الله سره تعلق پیدا کی ځکه باری چې کومه خبره کوي دا په حقایق باندې مبني کوي دا کائنات خالق دی د هر شی د نیچر نه واقف دی الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب چې زړه مطمئن کیږي دا د الله تعالی یاد سره حدیث د ابو داود کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد حضور پاک فرمائے انسانی زړونو ته هم زنګ لګي لکه څنګه چې اوس پنه ته زنګ لګي صحابه ته پوښتنه قالوا فما جلاؤها یا رسول الله ودا الله پیغمبره د دې رګمال څه شه دا زنګ به څنګه لړکو اوس پنه ته زنګ لګي رګمال په مخه اوس پنه ته زنګ لګي د خاور تیل یا پټرول ډیزل په واچي اوس پنه ته زنګ لګي د خور شګه په مخه کده زنګ هغه تناسب زیات وي د لوهار بټای ته ورننه باسي او سټک باندې گزار ورکی ازنګ ته ټوپ وای صحابه عرض کو دي زړه نه بزنګ سبانه لړکیږي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بذکر الله بتلاوت القرآن دا د قران کریم تلاوت سره او د الله یاد سره خو یاد معنا دا نه ده ما بلوز دې مقبره کې دا بیان وکړ ما وی چې مونږ وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هر سړی مطمئن شي چې دا اعوذ بالله یو بم دی
لکه ډاکټر عبدالقدیر خان تیار کړي بم او موږ په شیطان ور خلاص کاو داغه بیړه ورغړ کښوا او مسله دی اعوذ بالله بیا هم شیطان موږ 24 غنټه ګډوډ کړیو ځکه ما اعوذ بالله بم نه دی دا اصل کې ذهن ته ډیکټیشن ورکول دي دا ذهن ته یو املا کول دي چې باید چې تدا شیطان فالو نه کړي د دې وجنه قران کریم کې الله تعالی فرمایي افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني الله تعالی فرمایي چې تخپل عقل او خپل مایند اپلای کا دا شیطان هغه فرد دی چې د ستاد پلار او د مور نه جامې وستلې دي حضرت آدم او حوا دواړه به پردې کړې دي اوس عزیزا دلته او کزما پلار او مور ته څوکستغه خبره ومکی تر نسلونو هغه جنگ رواني مړی پکې کیږي چې د زما د پلار بی عزتی کړي وا د زما مور په سیټو خیر کړي دي الله تعالی زمونږ دغه انساني غیرت چیلنج کوي هغه جن جوړي الله تعالی فرمای چې ينزغ عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما دغه شیطان ستاسو پلار نه کپڑے وويسته دغه شیطان ستاسو مور نه کپڑے وويسته اوس د غیرت تقاضا خو ادا ده چې ته په حیثیت د دشمن نه شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا الله تعالی وای د دشمن په حیثیت ټریټ کا د دشمن په حیثیت ډیل کا فتتخذونه وذريته اولیاء من دوني تبيام لګیاي د سره دوستی دی ولب کې تبيام لګیاي د فالوور سره دوستی دی ولب کې الله فرمای بئس للظالمین بدلا دا ډیر ناپاک سبسټیټیوټ دی دا ډیر یو ناپاک بدل دی چې تا په ځای د الله غسته دی دا الله غو بهترین دوست دا د پرې خو ده او شیطان غو نه ناپاک دشمن دی دوست جوړ کړي دي نازیزانو په هر موقع به الله تعالی نه غواړو چې او الله تعالی ته زموږ سره اعانت وکي دا بزرگان چې لګیم دغه تعلق پیدا کول لپاره خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه په خپل ځای کې ناست یو کس ورته خبر راړو ویجی د لنګر د پاره چې په کومه کشته کې سامان را روانو هغه په ګرداب کې اون خطا اوس په ګرداب کې د کشته نه خطل معنا ادا ده چې دا بډوبېږي خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه فرمایل الحمدلله لږ ساعت بعد یو بل سړی راغی ویجا کشته د ګرداب نه راووته خواجه صاحب وی الحمدلله اوس عزیزانو زاهدا عاشقوں کو زاهدا اچھا نہیں ہے چیڑ چاڑ تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے اوس یو مولا ناست خواجه صاحب عقیدت مندو کې یو مولا ناست لکه د ساکشا مولوی شه یا زمون د حافظ اخترلی پشان اوس مولا سره وغلی کې دی نشي موسی علیہ الصلوۃ والسلام خو دغه سرخوږي ورته حضرت خضر وړاندې کو وې زه به داسې کارونه کوم چې ته به کنټرول نشې کولای په ما به اعتراض کې ځکه مولا چې ناروا وګوره د خاموشي در شیطان روړ دی اوس بیا لازمي و چې یو شی چې د مولا په هغه تحفظ وي او ریزرویشن وي ناغه بغل نشي پاتې کېده د مولا خو نه ودرېږي د خامخا وای چې دا کار ناروا دی د خامخا وای چې دا کار ناروا دی حضرت انوی رحمت الله علیه ته چاوي وی حضرت آپ مولویوں میں ایک مصیبت ہے وہ کیا وہ آپ لوگوں کو کافر بناتے ہیں حضرت انوی رحمت اللہ علیہ اور بیٹا بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتاتے ہیں بناتے نہیں بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکا ہے صحیح کافر زن جوړوم کافر خدای په خپل شي زی خلکو توخم چې دی ګوره کافر شوی په حیثیت د مسلمان مټریټ کوا په حیثیت د مسلمان مولا غله پاتې کېدې نشي نو محترم ورونو یو مولا ناستو خواجه صاحب باندې خپل تحفظ وړاندې وې حضرت عجیب خبره مصیبت راغله تا وی الحمدلله دا د کوم ځای بیتو کی خبره په مصیبت باندې الحمدلله باید چې تا ویل چې انا لله و انا الیه راجعون کلمه د استرجاع دی ویلې کلمه استرجاع دی ویلې وا چې کوم مصیبت مسلمان ته ورسی باید چې انا لله وای حضور پاک صلی الله علیه وسلم کور کې ناس تو هواره لډیو مړ شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته ان سراج طفیت دا یو ډیر اورډینری کار دی دا یو ډیر ماینوټ کار دی دا یو ډیر ماینوټ او ورکوټه قسم تکلیف دی تاسو جدي باندې تمره غټه کلمه ده ان لله وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ان لله دا په مصیبت ویل شي او کل ما اساء المؤمن فهي مصیبه حضور علیہ السلام فرمایل هر هغه شی چې واقع شي او تا خفه کې دي ته مصیبت وای او قران کریم فرمای الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون خلق هغه دي مؤمنان هغه دي ارباب استقامت هغه دي ما به تاسو په دې درس کې وی چې صبر د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تحقیق پیش نظر قران کې چرته ذکر دی نو دې په معنا د پیشنس نه دی په معنا د سټیبিলিټی دی
د په معنا د مصطلح صبر نه دی، د په معنا د استقامت دی. دغه مصطلح صبر د دې معنا ثانوي وي، د مصطلح صبر دا د دې معنا ثانوي وي، او دغه مصطلح صبر د اصل کې د استقامت مظهر وي، دا د استقامت انډیکیټر وي، دا د استقامت ساين وي، دا د استقامت نشانی وي. دی وجنه حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایل کل صبر ورد فی القرآن فهو بمعنى الاستقامه. هر کلمه د صبر چې قران کې راغلي ده دا په معنا د استقامت نه الله تعالی او فرمایل چې اصحاب استقامت هغه دي چې مصیبت پر راشي دې چغې نه وي، دې فریادونه نه کوي، دې وای انا لله وانا الیه راجعون. نو د خواجه صاحب عالم مرید هغه باندې تحفظ او ورته وي چې ګوره د غړم باندې موقع خو د تکلیف وا باید چې کلمه د استرجاع دی ویلې وي، او دا دویمه موقع دا د شکر وا باید چې الحمدلله دی ویلې وي. حضرت خواجه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته ډېر عجیب خبرو کوي بچیا ما دا غړم باندې الحمدلله په ګرداب کې د جهاد په نخاتونه دی ویلې، او دا دویمه الحمدلله مې د ګرداب نه پر راوتونه دی ویلې. وی چې کړه دا مصیبت خبر ما ته راغی نو ما خپل زړه جج کو چې تعلق مع الله کې څه فرق راغلی دی، نو فرق نور راغلی لینک برابر ما الحمدلله چې مصیبت زما لینک نه خرابوي. وی چې کله د راحت اضطرار رااله ځکه دا سړی چې گمراه کیږي د مصیبت د وجه او یا د راحت د وجه، یا وسره ډیر مار راشي نو شیطان ته جوړ شي، یا ډیر غریب شي بیا ته بل رنګ شیطان جوړ شي. شاه منصور شیخ صاحب دی الله غریق الرحمت کی هغه به مرګري دین میس کې پاتې لري، غریب نه ناراستای د وجه پر خدا، مالدار د مستای د وجه پر خدا. ځکه اوس کم خلک چې د خېټې غم غستی هغه غریب دین ته چرته وزګار دی، په دې فکر مند چې دړای وړه براته کم ځای ملاويږي، بیا به قطار کې ولاړې مو چې ملاو بمشي کنه بشي ملاو. دیو جن امام غزالی کې بیا سعادت کې لیکلي دي چې اجتماعي معیشت د یو ماحول او د یو کمیونټي د یو سوسایټي او د یو ریجن د یو علاقې او د یو ټریټري داغه اجتماعي معیشت ګډوډي. نو حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د ټولو خلکو عبادت مکروه دي، ځکه امام که معیشت مستحکم ني نه توجه الله طرف ته کې بچو طرف ته، او استاد چې معیشت مستحکم ني نه دې وجه مرګور ته خدای ته وګورئ نو به معیشت د پاره ته ګوتو کوي. کله الفقر یکون کفرا د معیشت ته ګوتو ضروری ده. ادم سمث ډېر عجیب خبره لیکلې ده او شاه صاحب بعینه دغه فکر خلق په بلنداست. ادم سمث د اکونومکس او د معاشیات لوی عالم دی، هغه و انسان د دوه سيزونو متاثر وي، یو د عقیدې نه بل د معیشت نه. د څه متاثر وي؟ یو د عقیدې نه او د معیشت نه، او هغه و چې د دوه تصل راشي نو عقیده چټیو کې او معیشت مسلط شي. د دې وجه یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې گمراه جوړ شي، یو مسلمان اولګي د معیشت بنیاد باندې ګناهګار جوړ شي، یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې د خدای قانون پامالي، یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې خپل عقیده او خپل دین پیږي. ځکه چې عقیده او معیشت کله یو بل سره ټکراو په اوس د ابوبکر غوندي ایمان خو دې دور کې نه پیدا کیږي. ما بیگم مرګ ته مې کما هوا چې وال وتا دې د خپل مایعات خپل لیول برقرار رکھي، دا هوا د خپل لیول برقرار ساتي. ما ته وګورئ کله دې دور عوام ګړبړوي او ته وایي چې د دې دور مولا د ابوبکر دا امکان نشته، د دې دور پیر دی خواجه نظام الدین اولیاوی امکان نشته، بس دغه دور مولا بم دغه دور مولاوی. صحیح شو؟ خو بس به یو ضابطه واوري چې د هر دور مولا به هغه دور د امیانو نه خسړي. بس مقصد دا نه چې ګینه دا پرفیکشن دی چې ګینه مولا هر دور کې نه دا به امام ابو حنیفه نه مړه دا به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جوتا برابر هم نه. صحیح؟ خود هغه دور د عوامو مقابله کې به د مولا نسبتا خسړي وي. دا نه چې یو پرفیکشن وي 100% بخي نه دی به منګه بنګه کوي. صحیح شو؟ پیر به هم لګي څنګه بنګه وکړي ټول، ځکه چې مایعات خپل سطح د غرنګ د فضا او ماحول او نیچر هغه خپل سطح هموار ساتي. صحیح؟ نو د دې دور چې څنګه عوامي هم دغه سبه مولیانی زموږ یو مرګرو نه بګیره کې کولا او امام نو مرته مې مرګري علماء دیوبند په نسبت باندې مزه د علماء مې ته خبر نه کوم ځکه کله ترګيري مسله ذکر کوم زه ته مرګري درې رائے دي پکې د علماء درې رائے دي پکې. نو یو هغه علماء چې موږ ورته علماء دیوبند وایو ناغي وایي چې امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته من طوله وعرضه. حضور علیه الصلاۃ والسلام با بل ګیره طول او عرض نه کټ کول ځکه د ضرورت نه زیاته ګیره چې د کم کړ سړي. صحیح؟ نو د مسلمان ګیره د مولا ګیره غو محاسبه غونه پکار ده، سی ولایز ګیره پکار ده، در ضرورت ته زیاته شي دا کوم خلطوب دلیل د صاحب د مطلب علوم لیکلي دي. علامه اقصرایم لیکلي چې بخارات صحیح بار نه راوځي واپس بیا په دماغ باندې عملو کې سره لیولي. صحیح؟ نه بیا د مولا خو وینګا بنګا ما تاسو تیر جمعه ویلو چې ګیره د عقل دلیل نه دی، عقل د خدای ورکړي. بهر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې ما ورته مرګري درې رائے دي پکې. یو علماء دیوبند
چې هغه د حدیث ترمذی راوغست او تهدید وکړ عبد الله ابن عمر پریکټس باندې، عبد الله ابن عمر په عمل باندې، د عبد الله ابن عمر په عملي کردار باندې چې دا قبضه کیونی ولا اضافي به کټه نه غوي وای چې قبضه پوری ګیره ساتل دا واجب دي کم از کم. صحیح. او ما دویمه طبقه هغه پکې د مصر د علماو ده. نو ما د مصر علما وای چې ګیره بس دوره پکاله چې لري نخکاری چې نه خدا سړی دی. صحیح سړی دی، ساين پکار دی، نشانه پکار ده، بس نشانه پېستا ده، بریکټ خونه جوړه یو ټیر خونه تاوکړه. نو ما ورته هغه مرګري ده، ما مرګري ته علماء دیوبند سره عقیده ساتي. علماء دیوبند فرمایي چې حالت دوام کم امام وي نو باید چې د ګیره د قبضې نه کوي ګنې دا بیا مکروه تحریمی د امامت ورپسې مزر پسې ناغه ډیر آزاد سره هغه ماته قاضي صاحب ته زور اور سره وې ما پسې پیر بابا او کاکا سے بدري خو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. صحیح. خو بیا موږ مزحق داده مونږ وایو چې نه زبر دې دوره خو مولا ابو بکر او زبر دې دوره خو مولا شاه ولی الله او زبر دې دوره خو مولا خواجه نظام الدین اولیاء نه مرګره چې تر دې دوره مولا بدیم دغه دوري او چې تر دې دوره لیډر بدیم دغه دوري او چې تر دې دوره نه پیر بدیم دغه دوري. صحیح. البته دومره چې 19-20 فرق پي. صحیح. ته بالکل 100% ناروا شوی هغه بل 19.9 کی یو پوینټ ورته لا پاتې. نو بهر تقدیر نسبتاً برتانه خي عرض به کوله تاسو خدمت کی چې اوس په هر موقع باندې مونږ الله تعالی ته محتاج یو چې او الله تعالی په مونږ باندې خپل نظر کرم وساتي. خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه ورته وې ما خپل زړه جچ چې تکلیف راغی تعلق مع الله کې فرق راغلو نور راغله وې چې کله راحت راغی ما وې تعلق مع الله کې فرق راغله نه راغله چې کله نور راغله نو خواجه صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما د تعلق په اسټابلیشمنت باندې د تعلق په سټیبلیټی باندې یا د تعلق په استقامت باندې الحمدلله و چې او الله عقیده برابر شو چې نه باندې ما تر حد څخه فرق را کوي او نه ماته مصیبت څخه فرق را کوي. نو الله تعالی زموږ ایمان هم په دا اساس باندې استوار کی چې د دنیا انقلابات زیرازي او ست استقامت کې څه فرق ناراضي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د استقامت معنا وکړه او په منفي بنیادونو وکړه چې الله یروغه روغان السوالم چې استقامت دی ته وای چې لکه د ګیدړ کله په یو شپول کې شپه کله بل شپول کې شپه نه بس خو چې کوم شپول دی پیدا کړ بس هغه شپول کې وای الله یروغه روغان السوالم ځان نه بګیدړ او لومبړ نه جوړه دا ګیدړ او لومبړ چې په لار رواني بس که څه یو ګونې دی دا ټوب نو بیا لارې ته چې بل څه وګوري دی بل خوا ټوب کی نه بس په یو لار دی واغسته ایغ نیغ پر مولانا عبدالحلیم صاحب نور الله مرقده زموږ استاد محترم صدر صاحب مرحوم الله دې مرقد منور کی یو ځل ذکر کوی چې مسلمان نو بیا ټیک د اسلام په لار روان لکه چې ابوبکر روانه او چې کافر شي نو بیا ټیک د کفر په لار روان لکه ابو جهل په شان ټیک ټاک ولاړیا او د عبد الله ابن ابي ټایپ نسل چې دا انسان نه د خرڅوي پتن لګي چې څه شي صحیح. نو بس ځان کړی کچیا میں دالار دا یا میں دالار دا زائدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف یا بس یو طرف تیا یا بل طرف تیا دا ملک تباہ کا دوغلا پانا دا ملک خراب کا منافقت کله کدی ملک دا منافقت ہوا تو بیا به ان شاء الله دې ملک خدای خیر راولي. ځکه دې ملک حل دانه دی چې فوجي حکومت راغی مسائل به حل شي، سیاسي حکومت راغی مسائل به حل شي، د سړی حکومت راغی مسائل به حل شي، د خځې حکومت راغی مسائل به حل شي. دا په یو حکومت باندې دا مسائل حل کیږي نه. حدیث ترمذی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله حالات دومره کرانک شي چې هغه نه د کینسر بیماری جوړ شي نو ته بلګیای هر حکمران ته بد دعا کې جرنیل صاحب چراغه نو تاسو زنده باد ناره ول شکر چې خدای ګرځي نه خلاص کو ټول خلکو دا شکر خدای کوړه سړی نه خلاص کو ګوره ملک تبا کو هندوله ورکو ملک تبا هندوله ورکو واجپای نه ځان له پلان جوړ کړ نو جرنیل صاحب ته اوس لازمه خاص پک نه شته برابر شي شپږ د دوم مزه نشته صحیح شو دا او یو پارټي دستاسو په پښتانه غي خراب کړ نه هغه وی چې اقتصاد د موږ شروع کی چې شروع کړي هغه وی دا خساره نه ده دا ناکاره سره ده څنګه زمونږ پیمانه ګړپړ دي پیمانه مو ګړپړ دي هر څه تباہ او برباد دي. الله تعالی د ملک باندې خپل رحم وکرم وکي. نو حضور پاک فرمایل چې فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم حدیث قدسی دی واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کی اکفیکم ملوککم
الله تعالی فرمایي چې ځان لاس وخت مزای کوي خدای دې نذیر تبا کی تبا شو نو مونږ ته خیر ملاو شو خدای ته نواز شریف تبا کی تبا شو نو مونږ ته خیر ملاو شو خدای ته ایوب خان لبه خو بس نويست والله نو مونږ له خیر ملاو شو خدای ته اوس احیانا مونږ خلاص کړه هغه خلاص شو نو مونږ ته خیر ملاو شو خدای بوټو تبا کی ناغه تبا شو نو مونږ ته خیر ملاو شو او خدای اوس یو لکه توالو زیغه والته مونږ ته خیر ملاو شو ځکه دا مونږ ټریک خطا شوی دی زمونږ پټنای ګړبړ ده الله تعالی فرمای فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم باغی په دعاګانې مکو دا ویسټ اف ټایم دی تاسو خیر نه ملاویږي ستاده پاره واحد ټریک دار وشغلوا انفسکم بالتضرع الیا تا په دې سټیشن کې هغه شعر راکې صحیح شو نو چې شعر راکې یو پټلای په کتل چې بل راوځي شي نه ګاډ پاغیرو الله تعالی وایي تا شعر راکې چې دا پټلای دی بدل شي ما طرف ته روان شي دغه مصیبتونو به خلاص کم دغه علامه ډیر عجیب خبره کړې ده چې بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے زما کلا کے دریو بندبانے کلمیا کے در بل بندبانے کلمیا کے در بل بندبانے جسو پوری د ابراہیمی ملت حامل او د ابراهیم ملت علمبردار ابراهیمی عقیده نه خپل کړي د تخیر کلم نه ملایي او عقیده د ابراهیم سوچ زمونږ پلارو سوچ زمونږ نیکو سوچ زمونږ روټ او اصلو سوچ زمونږ ګریټ ګرانډ فادرو چاته چې قران کې الله وایي ملت ابيکم ابراهیم تاسو پلار د ملت په اعتبار ابراهیم دی تاسو پلار د ما ته ګوري کمزې چې پلار په صحیح لار نه روانو خلک ورته سوې وای دا نطفه ګډه وډه دا وی حرامي دي نو الله تعالی په مونږه رحم وکړي مونږه کوم طرف روانيو واقعي مونږ د ابراهيم ملت باندې روانيو واقعي د ابراهيم لار مخبره کړی ده ابراهيم تنها قران کریم ولې او ټایټل ورکه ان ابراهيم کان امه قانتا لله امت و یو گروه ده امت و یو لوی جماعت ده ابراهيم ته خپل شخص په اعتبار الله تعالی امت وي ځکه د کوالټي په اعتبار دا دومره مضبوط سره و چې یو لا خلکو د دې کردار مظاهره شو کول کې ابراهيم چې تنها کوله دا هر پیغمبر کمالی غزوه حنین کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره 12 صحابه مقابله کې کافرانو د طائف او د حوازن او د ثقيف دا صرف 3 کافرانو سره 3 مسلمانانو سره 12 مسلمانانو یو بل لپنځه ورکړي وینن به ور سره عمل وکړو ځکه بدر کې ور سره عمل کړو چې موږ 200 دایزرو نن موږ 12 یو دایرانه یو پدری کم دي نن خو بوله داسې منډي ورکو چې دای ته باډ الله ارني معلومه الله تعالی سره خبره خخ کار نه شو چې مسلمان په هر وخت کې عقیده صرف مسبب باندې ساتي پس باو مونږ ساتي اصله هډه ده ها د اسباب دنیا کې دغه شی مساوالت بکې دغه شی حافظ ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي دي چې توکل وایسته رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب چې توکل وای دیتا چې عقیده په اسباب نه ساتي عقیده په چا ساتي په مسبب باندې بساتي اسباب به خامخا پیدا کړي که اسباب پیدا نکړل قران کریم بیا دې ته خودکشي وای انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه الله قولي وای چې jihad کې مال لګوي ځکه چې اسباب پیدا شي که اسباب نه پیدا نو الله تعالی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی زندګۍ کې د jihad حکم کو جواب ورکوي ځکه زمينه سازگار نه و حالات مساعد نو تقاضا نو وخت نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ټول ته تلقین ورکو د صبر او د استقامت چې دین باندې ټینګ پاتې شي د خبرې جواب بم نه کوي ایون رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بیت الله سره خواته ناست یو لوی بدمعش عقبه ابن معیط هغه راغی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ګاډي د صدر وچ او دا صدر زور کو حضور علیه الصلاۃ والسلام چوک د حضور علیه السلام سترګې راوته دومره زور ورکو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې راوته حضرت ابوبکر اتفاقا راغی عقبه ابن معیط له سینې کې یو سک ورکو تقتلون رجلا ان يقول ربي الله خدای دې تباکا ته یو سړی په دې باندې وځنی چې غوي زبل رب نه منم زما رب یو الله دې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا هم درد عمل اظهار ونک درد عمل اظهار ونک الله مکفنی عنه والله ما ده پر تر دنه کافی شي او دا واحد سړی دی چې پیغمبر د عتاب د اغه نشانه ګرځلې کړه چې غزوه بدر کې د اویا سردارانو سره گرفتار راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غو صابر شخصیت چې کله د کور راوته او عقبه ابن معیط باندې نظر پریوت هغه حالت ورته یاد چې دې ظالم خدمات ژوند تنگ کړو ددنه خو په یو لار باندې نوم خلاص د خو بلارو کې زما تعقب کو کانی به را باندې وشتل گریوان ته به الله سچو
مرای به را چوک کولا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی یکفینی عنه دغه بارو بس دنه خو مخلص حضرت علی ورته پاس دا واحد سره په قیدانو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورکړي چې وشتیګه بارو بس بقی خواته او باسو اور علی رضی الله تعالی بسم الله الله اکبر وی سره ولتنه نه جدا عزیزانو اوس عرض میں کو استاد خدمت کې چې حالت حالات سازگار نو پیغمبر علیه الصلاۃ او مونږ ما اوسم یو د چاختونو داغه جواب ملیک نه کې موږ کې چې مسلمانان تبار دی وجه شو چې د سنسیبل نه دی ایموشنل وي د سنس نه کار نه اخلي د همیشه جذباتیت نه کار اخلي او دا جذباتیت مسلمانان ټول دنیا کې تباہ او برباد کړ عزیزانو اوس ماته وګوره دا جذباتیت خوشی دی خو کله چې کله موقع او محل وي انټي بایوټیک به اله استعماله چې کله د انټي بایوټیک ضرورت یا اذروایز ګردې باندې تباہ کی بس د بدرې مرض باندې جنازه چې الټای په ولګي دي ګردې ختم شي ونه د انټي بایوټیک استعمال تباہ او برباد کړ دا جذباتیت انټي بایوټیک دی امونګه دا انټي بایوټیک بلا ضرورت استعمالو او په هر موقع باندې استعمالو چې کوم ځای نو کوم ځای والخو بس د کافر ډنډره ازمون په دې سر را سره دا ما وې دا جذباتیت دا یو داسې نسله کې پساری سره شي سوای پساری پیژنې منصاری چې دا دوايي نه خرڅي هغه حکیم نه چې چاله نه وځونی شي او د مرض تشخیص کوي او دوايي ورته تجویز کوي هغه صرف دوايي خرڅي صحیح نو د پنساری په لاس باندې دوايي خوري یا د فارماسیست په لاس باندې دوايي خوري ام بي بي اس نه ورځي سپیشلیست نه ورځي نتیجه به دی ګردې باندې خرابېږي لیور باندې خرابېږي تباہ او برباد کېږي با عزیزانو زمونږ کوم سیاسي لیډران چې دیم ټول پساریان دي ښه څه شي دي پساریان په خوا زمانه کې ور سنداسيان وي اسنداسي بل بیا خو په سلک پته هوګوي اسنداسي با سلک په پته پوي د سور او تور رنگ ور سره وې د پلان شي کوشتره کړه له خوړه هغه کوشته بل خلک بکړه نو محترم ورونو زمونږ سیاسي رهبران هغه ته الله رحم وکي هغه په سټیج باندې ودري کې او جذباتي تقریر دیتا وکي हम अमेरिका की खबर लेंगे और हम अमेरिका को बताना चाहते हैं शाह मंसूर शेख से बोए खरीदा गोरा पसारा शपे ته गोरा خریته ګور اب سارا شپې ته ګور مرګري ځان ټولې مړې ځان ټولې تبا کې هغه او سپر پاور حکمت عملی نه کارواله حکمت عملی نه کارواله چې تم مړ نشي تم تبا نشي به وخت در باندې راکیم ندي ناطقه باندې بن کی به وخت در باندې راکیم ندي دې څوک لکه زور سره وای مولانا عبد الله سندي مولانا سندي رحمت الله عليه هغه د 25 کال جلاوت نه بعد خپل تجربات او اساس باندې کوم ریپورت مرتب کړ ناغه کې ویلي چې مستقبل دا د منظم قوتونو د منظم فورسونو دي لہذا منظم فورس سره د هغه د مساوي فورس پیدا کول نه بغیر چې تاسو لخرې د خودکشي مترادف دي هغه حکمت عملی نه بکار اخلي چې خلک فکری طور تیار کې ځان له لار وباسي دا وګور ها غسر نه روان شي چرته ورسي سینته چرته ورسي سینته ځکه وبد حکمت عملی نه کار اخلي چې کوم ځای ورته کته لار ملاويږي دا په کوټه نه ورخيږي او په کوټه نه ورخيږي ها چې لیول ټول از ا هول چې بیا په کوټه ورخيږي خو چې سو پورې لیول نیو چې نو داسي کته ځای ورته ملاويږي حکمت عملی نه کار اخلي دا دې څوک لکه زور سره وای مولانا عبد الله سندي مولانا سندي رحمت الله عليه هغه د 25 کال جلاوت نه بعد خپل تجربات او اساس باندې کوم ریپورت مرتب کړ ناغه کې ویلي چې مستقبل دا د منظم قوتونو د منظم فورسونو دي لہذا منظم فورس سره د هغه د مساوي فورس پیدا کول نه بغیر چې تاسو لخرې د خودکشي مترادف دي هغه حکمت عملی نه بکار اخلي چې خلک فکری طور تیار کې ځان له لار وباسي دا وګور ها غسر نه روان شي چرته ورسي سینته چرته ورسي سینته ځکه وبد حکمت عملی نه کار اخلي چې کوم ځای ورته کته لار ملاويږي دا په کوټه نه ورخيږي او په کوټه نه ورخيږي ها چې لیول ټول از ا هول چې بیا په کوټه ورخيږي خو چې سو پورې لیول نیو چې نو داسي کته ځای ورته ملاويږي حکمت عملی نه کار اخلي دا څه بتاويږي راټاويږي زګزګ روانې په دې غرونو کې ورونو کې دریاب هم زګزګ روان یا کې کګيږي راکګيږي ولې ځکه د دې مزاج د رشزان به هدف ته رسي څنګه به رسي اوس کته التر کوهستان غرونو سره په جنگ شته دریا تاریخ کله کوهستان غرونو سره زمونږ دریاځین په جنگ شته نو دې صحابه رسیدي شي نه بس دې بس یو واپس دغه بیړغر کوي دې به کوهستان غرونو سره ټکر نشي واله صحیح شو نو دیم د هغه غرونو په حکمت عملی ځان راخلاصي دا څه په کتابي ګرځوي کله دومره کتلار شي چې سړی لاندې ګوري سړی وایي سپینه کرخه ده دې دومره کتلار شي ځکه د حکمت عملی نه کار اخلي نه عزیزانو حکمت عملی چې څو پورې مسلمانانو کار نه راغسته ځکه دا زه استاد سره تجربه خبرې کوم دا زه مشاهدات خبرې کوم دیو چې مولانا سندي رحمت الله علیه کړه د مشاهدات دنیا نه واپس را خلک ورته دی لیونه دی څه ورته دی دی لیونه دی هغه وی چې خدای ورسره دنیا نه د کتنې دی څنګه پوي کوم زه د مشاهدات له دنیا خبرې کوم دا لګي صرف تیوري کې
لګیا دي صرف تیوري کې دلته څه زبانی جمع خرج کوي 2 + 2 = 4 دا د میث سوال خو نه چې 2 + 2 = 4 حالات جایزه باخلي او د حالات د جایزه په اساس د خپل تجربات او د مشاهدات په اساس به امت ته صلاح ورکړي چې دا او ما اوس دې مرګورو ته خبره کوم مې څوک چې د امریکای ډیر مخالف مې دلته یو کس راغلی ولته نو حالت مو وي چې امریکا हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहा है और अमेरिका दुनिया का मॉनिटर बनना चाहता है मैं मॉनिटर को अगर अभी नहीं बनना चाहता यूनिपोलो सिस्टम पासाद बना है उस मॉनिटर दे मैं वो बनना नहीं चाहता अच्छा मखबर जान ले तब से रखोला वो चकल आगो खब बड़ा सुवेस्त न बिया आगे ने बात जमुंगल ते प्रोफेसर दे ना कसर नास तो इस मास ये बदी अमेरिकी संघर्ष ना प्रोफेसर से माते दा मुनाफकत ने چې دغه اوس امریکا په ګنگا ولم بوله چې دې کې ګوره انسانيت نشته صحیح خو بس تقریبا په متصله ماته وي چې زمازوي الته ګریجویشن کړی دی په امریکا څنګه شي نو څنګه ور داخله څنګه بلاو شي وې مورته دي کافرانو له سره را دیږي دا سره کافر ځامن انسانيت پکې نشته نو محترم ورونو سو پورې چې موږ د منافقت نه اخلاص وي تر هغه پورې مسلمان ته خیر نه ملایږي ځان به کلیر کې او د عقل په اساس به ځان کلیر کې دې ته هم کلیرنس نو چې ځان نه جذباتي جوړ کا نو سنسیبل به ایموشنل بني صحابه کرام د 2000 قوت باوجود ایموشنل شو جذباتيان شو بل ځان ته ګوتونی ولا چې نن به د حنین کافرانو سره مونږه عمل کو قران کریم فرمایي ابو داود کی حدیث ده لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما مختلف مواقع باندې تاسو سره ملګرتیا وکړه تاسو له ما امداد درک د تاسو ملاتړ مې وکړه بدر کې تاسو تعداد ډیر محدودو اعتماد مخری باندې پوخو اسباب طرف ته توجه نه وا مسبب طرف ته توجه وا یو زر کافران هغه له یو تاریخي شکست ورکړه چې هغه سره د اسلامي ریاست اسټابلیشمنت شو دی وجه ماوي ما یو شعر کې هغه کې ترمیم کول پکار دي یو شعر پته نشته چا دی حافظ اختری ته پته دا د میدان دی چې سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین تو فارسی او شاعر شعر ویل چې حقا کے بنا لا الہ حسن حسین چې لا الہ الا الله بنیادی سٹرکچر او فاؤنڈیشن سٹون سوک ته حضرت حسین نے مائدہ بدل کئی پیغمبر وہی کہ حقا کے بنا لا الہ حسن اصحاب بدر لا الہ الا اللہ بنیادی فاؤنڈیشن سٹون سوکو اصحاب بدر چې پیغمبرم دعا کوله بدر کی چې او الله دا زمال پنځل سکالو مهنت دے دا 340 کسان چې ما میدان جهاد ترا اوس دي اللهم ان تولک هذه العصابه لن توبد في الارض ابدا و او الله کدا جماعت دی هلاک او تباہ کړ دای مرګ کیا دی ولکړه نن دې دایره کامیابی ورنکړه قسم دې قیامت پر بستا سکنم ونخلی قیامت پورې با ستا نوم غستو والا دنیا کې نه او یو الله کته غواړي چې ستا نوم دې قیامت پورې ژوند دی دا اصحاب بدر ملګرتیا وکړه نو الله تعالی فرمایي چې لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله الله تعالی فرمایي تاسو ډیر لږ وای او اذله عددا وعددا اصله در سره هم نو شمیر موم ډیر لګو خو اعتماد په الله باندې مضبوط او البته داوا چې پلانینګ د موقع او محل په مناسبت باندې مناسب پلانینګ وو لکه شاه صاحب رحمت الله علیه کړی دي چې کامیابی په میدان عمل کې دا په دوه شینو کیږي په څو شینو دوه شینو چې کوم شی د لپاره تګودو کې پاغي به غیر متزلزل اعتماد وي پاغي به غیر نان شیکنګ فیض او بلیف بدی او دویم د حالاتو په تقاضا باندې پلانینګ به برابر وي که عقیده متزلزل نه هم مضبوطی خو پلانینګ د برابر نه بیا هم ناکامېږي او که پلانینګ د برابر وي خو چې کوم شی د لپاره تګودو کې کوم شی د لپاره پاغي د عقیده برابر نه بیا هم ناکامېږي ځکه په تاسو نفسیاتي تور به کمزورې نه بیا هم ناکامېږي روس دا اوس موږ کې قوت ته کلوي لکه زور سره وای ډېر غټ قوت ته دومره ټمونه دي ورسره چې شمار نه کیږي دومره ټمونه دي ورسره چې شمار نه کیږي اوس پته ولګي دا چې د حالاتو په تقاضا د ټکنالوژي کې اوس فرق نه راغلی په کمیونیزم باندې په اعتقاد کې تذبذب پیدا شو کمیونیزم باندې دا غوي کوم عقیده چې وا هغه مزبذب شو لہذا ځان له سهار ورنکړې شو او ټوټي ټوټي شو بلکې زه به تاسو ته پیغمبر په ژوند کې مثال درک د حضور صلی الله علیه وسلم ژوند کې غزوه بدر یو غزا ده او غزوه احد دا یو دیمه ده په غزوه بدر کې صحابه 300
کافران یو زر عقیده مستحکمه پلاننگ د خباب بن المنذر رضی الله تعالی عنہ بهترین پلاننگ حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله سکچ او نقشه راکړه د جنگ چې سوار دي ځای پیاده دي ځای میډیکل والا دي ځای فلانه دي ځای فلانه دي ځای تاو ته د سره ملګری تاو ته د سره ملګری تاسو دا پوینټ ونیسئ ته دا څنګه ونیسه ته دا څنګه ونیسه حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ اگر هغه ورته وې دا الله پیغمبر انا سلت برایکا بامر الله دا کم پلاننګ چې تاسو وکړو دا د خدای حکم دی که تاسو خپل پلاننګ دی حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته نزلت برای یعنی زما زین دا وایي چې دا نقشه ټیک د دې کې ماته وحی نه راغلی او صحابه کرام دا وی یو حق چې پیغمبر ورته ورکړو چې کله زرای ظاهره کوم نو تا ته حق چې خپل رائے دغه مقابله کې ظاهره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا هغه فلسفه پیش نظر حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ ورته چې زما رائے کې دی و انی لارى قسم دې زه خدا وینم چې دا کار داسې پکار دی داسې پلانینګ پکار دی داسې پلانینګ حضور علیه الصلاۃ والسلام کنوینس حضور علیه الصلاۃ والسلام خبر سره کنوینس شو وی خباب یو رائے راکړی دا ډیره موضوع ده لہذا دا جنگ په دې انداز باندې تشکیل کو په هغه انداز تشکیل کو کامیاب شو عقیده مستحکمه وا پلانینګ برابر عقیده او پلانینګ برابرو غزوه احد کې د صحابه په عقیده کې څه فرق راغله لګزور سره وای څه فرق راغله مودودی سے بس انګا بنگالی کړي چې هغه ویلي دي چې غزوه احد کې دا صحابه باندې شراب او سره د بزدلی اظهار وکړ ان لله و انا الیه راجعون عزیزانو بیا په بدر کې د شراب نسکل شو وای نسکل او غزوه خندق کې هم نسکل او په څلورم کال باندې چې شراب حرام شو نو مرګره دا خپل تجزیه او غلط تجزیه او زما دا ذمہ داری ده چې غلط تجزیه زما خپل شیخ کړی بیان ما کوم کما کوم غلط تجزیه او زما خپل استاد کړی زموږ د شیخ خپل تفرد ده زموږ سره اتفاق نشته بلکې شیخ ولا وړو کې سره حافظ ابن تیمیه موږ معاف کو وای موږ جلال الدین سیوطی ولې بزرګ نه معاف کو موږ داسې پکې خویدلې بس نور بریک اره شمنصور شیخ صاحب کارو چې نور الفاظ به داسې خویدلې بس نور خطا دي دي کنه په اختیار دي ها نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې اوس دا شراب او اثر نو پلانینګ کې ګډوډ راغله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ما مرګرو ته په دې حج کې الته پلانینګ باندې خبره کوله او ما سره سخت د فوج او ریټایرډ میجر د فوج د پاکستانی فوج او ریټایر میجر دی اوس الته کې په ډیپورټیشن خو نه خوای بیا اغسته دی نه اغسره هغه وی دا دومره سټریټیجیک پوینټ دی دا هغه دور د جنگ کمانډاس یو و دا دومره سټریټیجیک پوینټ دی جنگ په انداز باندې چې بغیر د سټریټیجیک پوینټ د کنټرول کول نه د جنگ کامیابی تصور نشته صحیح خو چې کله صحابه کرامو جنگ وکړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه میدان کې دي صحابه مال غنیمت را جمع کړي دلته عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره د خپل مرګرو اختلاف پیدا شو وچ اوس خو زموږ ضرورت پات نه دی ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خدا زائد حمله د تدارک په خاطر باندې منتخب کړی دی چې د بیک ساید نه مونږ باندې حمله ونشي اوس خو چونکه مشرکین مکه هغه د خود په بل دهانه دغه په خوا ورته روان شو مکه معظمه ده لہذا ردی غاړه نه د حمله تصور پاتې نه دی نو زمونږ برګری ستړي دي جنگ باندې اوس لګیا دی هغه مال غنیمت هم راغونډي ولې دې مونږ لاړ نشو چې په دغه کې ور سره مرګرتیا وکړو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه ور سره مخالفت وکړو به چې سو په د پیغمبر د نس مقابله کې دغه دویم نس نه راغله نه ورته د نس مقابله کې اجتهاد قابل قبول نه دی نس مقابله کې اجتهاد قابل قبول نه دی خو دا هغه صحابه رائے دا و چې د اجتهاد نه دی د نس تقید ختم شوی دی نس کې چې کم کېدو چې تدارک لپاره د ولاړې او چې ته حمله پاتې نشو لہذا نس قابل امپلیمنټیشن دی نه دا نس ضرورت پاتې نه دی او سپلای کیږي نه لہذا سلویخ صحابه دا غلط راکوس شو لسل تپات شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې هغه دور کې مسلمان نو شاغاړي حمله وکړه هغه لسم شهیدان کړ او یا کسان مجموعي اعتبار سره شهیدان شو او لوی جرنیلان لکه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه د پیغمبر اسلام تر حضرت عبد الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ څومره لوی خلک دا په غزوه احد کې شهیدان شو ولې شهیدان شو عقیده کې څه فرق راغله څه خبره ګډوډه شو پلانینګ منصوبه ګډوډه نه عزیزانو الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی دته وی عقیده باندې نستا اعتماد غیر متزلزل وي خدا عصر په تقاضا باندې باید چې ته حکمت عملی خپل کې چې زه بزان لار څنګه وباسم نو محترم ورونو بس دغه ملک ته پاره صرف اوس دعاګانې پاتې چې الله تعالی دې ملک ته خیر او عافیت دې کی تاسو ټول امين وای دغه عزیزانو علی پښتو ضرب المثل چې د خدای په لوی فضل وکړي
ورپسې ماشاءالله تاسو ټول ګوره عاشقان لیکه په عقل ګرانه زماره جانان مینا ځکه د عشق داسې نیچر او داسې فطرت دی چې که بزرګي نو مغه دا کار یو ځل کړی دی د دې میدان نه ورتیر شوی دی د هوا غومره پوله دی د دې وجه تاسو ټول ته عاشقانه مصری یادي دي چې د خدای په لوی فضل وکیږي په عقل ګرانه د زماره جانان مینا او دا زنه وایم د جرنیل صاحب چې د هلما په فیر ناشته هغه په خپل بیان راغوي څوک د بیماریه څخه کرانیک ده کینسر شوی نه کم ځای ته کټ کم ما وی دا چې کټ کولو باندې شروع کړم ما په خیال د مولا روز باندې به جوړ شي مولا روم و یو نقاش ته یو سړی راغی نقاش ته یو سړی راغی وې زما په دې املا باندې مال د زمري شکل جوړ کړ زمري شکل موږ ورته په دې امریکا ټیټوز وو د امریکای والم نفسیاتي مریضان دي د هر یو سړی بربند کړی دی پر دې ټیټوز به خلک ووري دلته په شاهین جوړي دغه په زمري جوړي دغه سپې جوړ کړي په دې ځای سبله بلا جوړ کړي دلته کې ولوس او په دې وینه کې غرنګ وردن کړي صحیح لوی په عذاب د خدای قهر باندې اخته صحیح شو په دې ځای راواله تر دې ځای په بالای چولی سړو چا په دې سره کړی دي چې درې بالای چولی چا جوا کې بالای چولی چا په دې پوزه کې چولی هغه چې به ول تر سره خبرې کوي به هو دغه چې به لکه سپي بشان بهر هر وخت نو ما مرګ ته میدان نفسیاتي خلک ټول نفسیاتي مریضان دي هغه یو شان مریضان دي مونږه تابل شان مریضان دي صحیح شو ځکه ما تاسو ته وې چې فطري هوا کوم والو دي خپل لیول به برقرار ساتي خو باران کې در لطافت تبخش خلاف نه در باغ لاله روید در شو ربهم خاص پچا یو شان سروشي پچا بل شان سروشي پچا او بیا کاغه اثر ځان باندې نه کې نو ته خلکو ته لیول نه نو بیا خلکو یو وزیر بادشاہ ته وې فلانه راز باندې به یو حوالوسی ما وی اعداد شمار سره معلوم کړی دي فلانه راز باندې به یو حوالوسی هغه چې پچاو مولګي ټول بلی ودی کی نو بادشاہ ورته د بچاو صورت سره وی یو تا خانه به جوړ کو زبا تا پاغه روز باندې د سحر راتلونه مخکې تا خانه ته وردنوس او دروازه به قفل کو چې دا هوا را باندې ونه لګي نو دوی تا خانه ته وردنه او تل هوا ولګي د خلک ټول انګا بنګا شروع کړ د ټول حسین تني توازن ګډوډ شو اوس دای چې بار راوته نه دوه روح پاتو نو ټول دنیا په لیوانو ډکوا نو ټول خلکو دای په ګټو وشتل شروع کړی دا ډول لیونی دي دا بادشاہ وزیر ته اوس تدبیر وکړه خدای په کار استه دا ساده هغه ټول سپون په کانو باندې وړي هغه ورته اوس د هغه ورځ د منګیو بوبو په کار کې په کمرز دا حوالو ته نو مړه بادشاہ ګرځي وزیر ګرځي تاسو کړه د پلانر د منګیو بشتا نو چا کړ یو بوډا کړه پیدا شي نو یو جام اوس کا دغه په شان څه ژوند ټیک ټاک شه صحیح شو نو چې کله د هوا والو دي ته خانه ته به نه نوځي او ما هغه شان به کې ځان کې بیا خبره ګړو پردا خلک بدلې ونه کی په کانو بدی وړي چې دا خو د بلې دنیا سره دا بیل اسوي شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه دی وجه لیکلی دي چې یو صحابي را ژوندې شه دی دور کې هغه شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو صحابي کدي دور کې را ژوندې شه عمل خو به هغه کوي چې د پیغمبر دور کې کو صلی الله علیه وسلم نو خلک به ټول ورته لیونه وي سبا وي لیونه وي څنګه دې دور خو تقاضې نه صحیح او شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي هغه چې مسلمانانو ته وړي دا سکي هغه ټول متعلق دا وایي چې موږ دور کې وبدا کار ابو جال کو دا بچا کو ابو جال کو ابو مسلمانان کم ځای دي حضرت سلمہ ابن دینار اعرج رضی الله تعالی عنہ تابعی دی په خپل دور کې د مدینه خار پر خوده کم دور کې په خپل دور کې د مدینه خار پر خوده وې دا خر ټول گمراهان شوی دي زه په دې خار کې مزید نو سیګم ځکه تابعین اکثر وفات شو سلمہ ابن دینار او بسنور پاتې شو اي خلکو ته لیونه ښکارېده چې دا دوی څه کوي دی وجه هغه غریب په سارا کې اوسېده وې دا ټول خلک دا گمراهان دي دا دین تقاضې نن د 1400 کال وړاندې سلمہ ابن دینار کړي اوس را ژوند وکړه ساشا مورشي بیا بس نو الله تعالی رحم کوي دا ټول کافر دي نو الله تعالی دې موږ مسلمانانو کې تاسو ټول امين وایي خو الله تعالی دې موږ له عقل عمره کی نازیدانو دا عقل من سړي خبره ته وګ کې دی او جذباتيان کېږي ما جذباتي فیصله دا کلم دا عقل من مخلوق فیصله نه جذباتي فیصله لیډر خو مونږ او تاسو ورواچي په دې پولیس باندې صحیح شو دا ته وایي نعره تکبیر الله اکبر په امریکای سامراج نبی اوی مرداباد ابي اوس بجلوس باسو سبق جلوس به باسو نو لیډر ته خو چیرې چاسه نه دی ویل تاسو چرته وایي چې لیډر ته تمر شي په جلوس کې د دوه سره وایي لیډر ته تمر شي هغه ته د ګورنمنت طرف نه عمده حکم وی چې خبردار لیډر چې څوک لیډینګ کوي د جلوس هغه ګور ډنډر اخلاص نشي ګړي دا ورپسې ټول د لیونی ځامن دی برابر اخلاص شي دای په ځان څخه کار دي چې په لیډر باندې ځان وځني نو لیډر د پروټیکشن ورکړي هغه اکثر گرفتار کی گاڑی کې کینی وي تر راځه ته من ما هغه ورن هاوس کې کینی په دې نور راکې دي ورپسې دا څه نور چې دا خپل کې راځار کی
نیم ورته یوې غاړې شي نیم د بلې غاړې شي د چا سر ماتي مړه د چا پوزه ماتي د چا خوله ماتي څوک پکې مړ شي څوک په ګولای باندې ولګي صحیح او لیډر صرف دغه وکړي راشي دعا ورته وکړي خدای دې یره خو ډېره لویه قرباني ورکړه صحیح شو نو دعاګانې ورته وکړي یاره چې ډېره لویه قرباني ورکړه داسې نوجوانان چې که نه دین ورسره ژوند دی چې داسې نوجوانان د پښتنو حقوق به بیا څوک مو نه خوړی شي صحیح شو نه موږ د پښتنو حقوق سړیا څوک جبریل امین نه راځي چې هغې خوري خو تا وخوړل تا ما په دې اسمبلی کې دغلته پیر آصف بکیدی چېرته ناست دي پولیس سره مې جګړه کړې په دې اټک کې نو بیا غوسه نو چې لړم اسمبلی ته نو پوینټ اف آرډر باندې پاسېدم نو ما وی خدای ته وګورئ تاسو جذباتیان کېږي مخه ما خدای ته وګورئ دا پولیس والا ما دې روډونو نه لرې کوي نو امن به راشي دې ملک کې بدامني ما د پولیس د لاسه ده د پولیس او ما ورته ما دا کسټم والا لرې کوي نو خلک به د سمګلینګ بس کی سمګلینګ او ما دا ایکسایز والا لرې کوي نو ډیوټي به خلک نه پټي او ما د انکم ټیکس دا محکمه کوم ختم کړه نو څنګه ما د انکم ټیکس محکمه کوم ختم کړه نو خلک به ټیکس نه غلا کوي او ما ورته ما کوملیان لم چټي ورکړم خدای به دې ملک اسلام راولي صحیح شو او بل ځان ته یو پټای ملګری ناست نه ته ما تاسو له کور نه خدای پښتانه خلاص کوم پښتنو له وخت خیر ورکړي ځکه د هر فیلډ کم سره چې ناره لګای هغه د هغه فیلډ د لوی نه لوی حایز دی د هغه فیلډ او د هغه د عملیات په لار کې لوی رکاوټ دغه طبقه په خپل ده ځکه ځانو اخلاص خوشتنه سنسیاریټی شتنه کوم حدیث چې ما ولوست حضرت ابو هريره رضی الله تعالی امام بخاری حدیث نقل کړی دی حضور پاک فرمایل الدین النصیحه وی دین د نصیحت نامه ده بلکې الدین النصیحه الدین موضوع او النصیحه محمول او تاسو منطقيان خو په دې باندې پوهیږئ چې دا کل محمول کل موضوع وي که کل موضوع کل محمول وي که بعضی محمول کل موضوع وي که بعضی موضوع کل محمول وي ها نو چې الدین النصیحه دین نصیحت دی اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام له صحابه ته پوښتنه وکړه چې څه نصیحت نصیحت مونږه وعظ ته وایو نصیحت مونږ څه ته وایو وعظ ته وایو باید چې په دې وعظ کولو کې هم د امت خیرخواهي مطلوبي خپل خیرخواهي نه اوس که دا بیان دی لپاره کوم چې مرګرو تاسو ماته زنده باد وایي چې قاضي ډېر نه موډه دی صحیح اوس دې ته نصیحت نشي ویلې دې ته وعظ نشي ویلې دې ته سلف پروجیکشن ویل شي دې ته خودنمایي ویل شي دې ته کته نصیحت وایو ناروا کې نه که زه خبره په داسې انداز کوم چې خدای دې مرګري لا عقل ورکړي چې د دنیا آباد شي او آخرت آباد شي خدای دې دغه ملګری لا عقل ورکړي چې د دنیا آباد شي او آخرت آباد شي که زه خبره په دې بنیاد کوم بیا ته نصیحت ویل شي نو الدین النصیحه صحابه تاسو کله من یا رسول الله د چا لپاره نصیحت حضور پاک فرمایل الله الله لپاره ولې رسول پیغمبر لپاره ولې ائمه المسلمین د مسلمانانو مشرانو لپاره ولې عامتهم دا عام مسلمانانو لپاره نو ما وایي چې نصیحت په انګلیش کې موږ دوه معنی انګریزي کې دوه معنی کوو یو سنسیاریټي او دیم سنسیر اډوایس نو چې کله الله او پیغمبر سره منسوب کې د نصیحت په معنا د سنسیاریټي ده او چې کله ائمه المسلمین او عامتهم سره کې نو بیا دویمه معنا مراد ده چې د امام رحمت الله علیه په نسبت باندې ورته نو شافعي چې د امام رحمت الله علیه دواړو په بیس کې اختلاف دی چې په دې لفظ کې عمومي مجاز ده که عمومي مشترک دی حافظ چې د لفظ د نصیحت کې چې د دوه مختلف معنی به یک وخت مراد اخلي چې منسوب کې الله او پیغمبر ته نو په معنا د سنسیاریټي او د اخلاص او چې منسوب کې ائمه المسلمین او عامتهم ته نو په معنا د مخلصانه مشورې او سنسیر اډوایس نو امام رحمت الله علیه فرمایي دي چې عمومي مجاز دی او امام شافعي فرمایي چې دې کې عمومي مشترک دی بهر تقدیر اخو تاسو د علم بیان او بدی مسله ده تفتزانی مولوی سے په خپوي مولوی سے تفتزانی آپ ډېر خپويږي بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې صحابه او تاسو کو لمن یا رسول الله چا د پاره نصیحت حضور پاک فرمایل الله الله د پاره ولرسوله الله پیغمبر د پاره ولائمه المسلمین د مسلمانانو ائمه د پاره مشرانو د پاره لیډرانو د پاره ولعامتهم د عامه المسلمین د پاره اوس خدای د پاره اخلاص څه شی دی د پیغمبر د پاره اخلاص څه شی دی د قران کریم یو آیت ما ویل دي چې الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کته اچیومنت کول غواړي تاسو شي حاصلول غواړي دا غي د پاره یو لار ده to follow the commandments of Allah and the practices of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam چې د الله فرمان به منی د پیغمبر پریکټس په فالو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوس د الله تعالی سره د اخلاص مظاهره دارا
چې یو فرمان مخالفتونه کوي او یو منهی ارتکابونه کوي. پیغمبر سره د اخلاص مظاهره دا چې د هر سنت اتباع وکي او یو بدعت ځان ته نږدې را پرې نه دی. هر سنت اتباع وکي او یو بدعت ځان ته نږدې را پرې نه دی. دا به اطاعت الرسول وي، دغه به اطاعت الله وي. او الله تعالی وایي که دغه اطاعت الله او اطاعت الرسول دی وکړو فقد فاز فوزا عظیما. الله تعالی فرمایي ته ډېر لوی کامیابی دی حاصل کړې، بلا ډېر اچیومنټس دی وکړل. دا دنیا دی هم آباد ده. You will get prosperity here in this life and also in the hereafter. دلته به هم ستا ژوند دا بابرکت وي، آخرت کې به هم ژوند بابرکت وي. otherwise you are going to ruin yourself. ته لګي خپل ځان تباہ کې، ته لګي خپل دا ژوند تباہ کې، ته لګي خپل آخرت تباہ کې. او قران کریم کې الله تعالی فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللہ تعالی فرمائے بلا ډېر خلق داسې دي يعبد الله على حرف انحراف تحریف درې لفظونه ډېر مستعمل دي. دا حرف همیشه په طرف د کلام کې واقع کیږي. حرف په معنا د شک راځي، حرف په معنا د کناره راځي، حرف په معنا د کناره راځي. الله تعالی وایي ډېر خلک داسې دي د دین کې ځان ډېر ډونګې نه بس داسې پاړه خلک سره ګرځي لکه مونږ په پولو پولو ګرځي. ډېر دین داسې په پولو پولو باندې ګرځي لکه زمونږ دا ټول سیکولر طبقه دین په څه ګرځي، په پولو پولو ګرځي. دین ته راننوځي نه بس په چرته اوس پینا ټوپای را چاینا والا پیدا کړي 25 روپے باندې چی 25 باندې کی 20-22 باندې نه هغه ور سره جیب کې پرتای ایو موسله ور سره شاته پرتای موټر د سره غاړه ته ودرای هغه په سر باندې کیږي. الله اکبر. ته وایي دا لوی برسیسه د زمانه دی. صحیح شو. حالانکه د دومره حرامي دنیا کې بیا بل نه. صحیح شو. بیا بد قسمتي زمونږ دارا بد قسمتي زمونږ چې انسان خو اصل د مالدار بلاوجه نو او بلاوجه مداحوي مالدار سره چې راشي نه مونږ ټول ورته چيلي کیږي. صحیح. الله سره جلال مونږ ټول ورته چيلي څوک ورته کینی څوک ورته پاسی او خان او نواب صاحب او ارباب صاحب فلانه صاحب او فلانه صاحب او فلانه صاحب. نو دا خدایواله جمعه تراشین دی امام صاحب غریب مجبوری ځکه امام خو د خدای زپلې امام د خدای زپلې نه هغه وای ګوره کده نه چرته څه شي پرې وته مونږ جیب ته اوچت کو نه هغه ورته خان ته دلته مخ کې راشه نو خان مخ کې راشي. اوس دا غریب خدایواله چې ناس پیغه د احساس کم ترای شي راشي د انفرادي کمپلیکس شکار شي چې خدای خان خدا دنیا په خلوص ورته وکړه، دا دنیا په خلوص ورته وکړه. اره جنت میسته ورسې ځکه استاد بړوان دی دی ور پسې دویم سیټ کې ځکه دلته ور پسې دویم سیټ کې ودرېده. نو دا غریب داغه د دین نه نفرت پیدا شي. هغه وایي چې خدای دې دین کې زمونږ ځای نشته دینه ماخوا باید چې سره خان ته وایي چې تا ته ودرېږه ځکه تنن په لومبای غږ راغلی دا بل مرګ چې روز باندې راځي 5 وخت ذکر د کار باندې نشته کوم منځونه کوي نور څه کوي. صحیح. نو دې 5 وخت راځي او تنن ناغله نو ته تر اوسه ودرېږه او ته داس ہے پرېدا بار تو دې حسب کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. الله تعالی فرمایي چې څوک هغه خلق دي چې د الله دین کوي د الله بندگی کوي نو دې د زړه په کامله توجه او د بدن په کاملو داخلولو نه کوي. دې داسې په سند ولاړی په کناره ولاړی و ان یکل لهم الحق یاتوا الیه مذعنین. الله تعالی فرمایي چې خیر ورته ملاویږي خو دین ترا منډه کوي. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم يتولون عنك وهم معرضون. الله تعالی فرمایي چې دغه سره دی که کم ځای ورته مالی نقصان رسید خدای قانون کې ځکه د چا حق والے د چا په مړای خپل خو دی نو آلته بیا دې نه د خدای خبرې منو ته تیار دی نه د پیغمبر. الله تعالی یتولون عنک ومعرضون مختاو کې بیا ورته سره سترګې نه ملاوي. خو کدا پته ورته ولګي چې دین کې لکه مثلا کوز جرنیل صاحب دا اعلان وکړ حالانکه غرضی مثال څه خو بالفرض دا اعلان وکړ چې په سپریم کونسل کې یو څلور کسان نورو مخلوق خوګيري بوله کچو کوالیفیکیشن به راي چې ګره چا ډیر لوی ګره نو تو وګوره سید دغه نوابالو کې بیا کړه د ګره بیا اسمه کې تنه رسید ولاړ نه صحیح شو ځکه دا کمپټیشن د ګری شروع شي
چې زما ګیره کنټرول نه لوي زما سپریم کونسل ممبر شم. نو الله تعالی فرمایي و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین. کدی تاسو شی ملاویږي بیا په منډه رواني په خړپو سره منډه کوي چې الله جی دا خدای پیغمبر حکم دی ځان په مړاو. خدای دې به خو بس پرونم د خدای پیغمبر حکم وو پاغه دې ولې ځان نه مړو. ځکه حالت تانه څه شی غوښته شو بیا نه خدای ته تیار وي نه پیغمبر ته تیار وي. نن تاسو څه شی ملاویږي د خدای نوم مخلې د پیغمبر نوم مخلې. نو الله تعالی فرمایي تاسو خبرو باندې پوهیږئ کنه. ما پرون ملګرو تفسیر کوله د امریکا کامیاب ول شو ځکه هغه د دوغلا پن نه خپل قوم سره د دوغلا پن نه خپل قوم سره د دوغلا بس کلیر کټ راځي چې دا شی دی دا شی دا اول تکې دی هم نشي سیستم هم داسې جوړ کړی دی. تاسو د ویټرنری هسپتال کتلې د غوانو هسپتال د غوانو د هسپتال ته کله داسې غوي یا داسې غوا او میخه او اسپم بوتل شي چې هغه له لاس وړي نه غدا شي ټوپوي طریق نالته ورته سانچا جوړ کړی پایپونه لګوري دا سانچا ناګه ته ورته نکی نه کې خو له هغه باندې راځي روسته نور پسې هغه شی ورولي نو چې هغه شی ورولي نو څنګه طریق نو سبا کوي طریق شي هغه بالکل دا شي اتوماتیک کې نه ولاړی کستن پکې منډي ډاکټر اګه لاس پکې ور منډي څه کوي نو په خو غیره صحیح اب څنګه چې سانچا کې خو دې نه شي نو ما وی هغه ول سیستم دا جوړ کړی دی ټول سانچا کړی دی لاسه ایک نه بروانه کدا دا چې ګوره سړ دې ماتيږي په خپل کدا نو سړ دې په خپل ماتيږي نو ما هغه څه خلق نه دي خو بس سیستم ولا لازم بروانه چې ایک نه بروانه صحیح او که کوم ځای کوک شي نو خود بره دې بکوږي پینځره دې بکوږي لسره دې بکوږي کال بکوږي او کال بعد دې کمپیوټر کوګوار راواخلي نو چې څومره دې ګټري هغه نه به خلاص کی څومره ګټري هغه نه به خلاص کی نه به کوري نه به موټري نه به بانک بیلانس وي مونږ وو بانکرپټ ولې الکه چیټینګ کړو ولې الکه کریډټ کارت غلط استعمال کړو الکه ولې دوکې کړو صحیح نو با تقدیر عزم کوستا او دایو نسخه ده که کافر استعمالای نو هغه دنیا به کامیابی او که مسلمان استعمالای هغه به دنیا ناکامه. دا دوکا او فراډ او منافقت که کافر کوي هغه به تباہی که مسلمان کوي هغه به تباہی. ځکه دا خو دې لاجیکل ریزلټ دی منطقي نتیجه دی باندې مرتب کیږي. نو الله تعالی فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. کله دین کار کې ور تکلیف ورسی الله تعالی فرمای انقلب على وجهه دی اباوت د دین کار پرې دی خدای وای خسرت دنیا والاخره دا الدنيا والاخره دا خسرت لپاره فاعل لکه مفعول ها استاوي چې مفعول له یقین دی پلانش د ډیر سره سره نه وای چې څنګه چرته خطای نو یو کس وای چې فاعل دی بل وای چې مفعول دی یو خبر خو به ټیک شي ځکه دا دایر بین الشقین خو به یو شق خو به وي خسرت الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. دې سړي په خپل دنیا تباہ کړ مفعول به دی دې سړي په خپل دنیا تباہ کړ او دې سړي په خپل آخرت تباہ کړ چې څوک دنیا او آخرت خپل دواړه تباہ کړي ذلك هو الخسران المبين. الله تعالی فرمایي لوی تاوان هم دغه دی لوی بینکرپټ هم دغه دی لوی مفلس هم دغه دی چې دا هم دنیا تباہ شو او آخرت تباہ شي. نو الله تعالی دې نظم دنیا تباہ کی خدای دې زموږ آخرت تباہ کی. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدینو النصیحه دین نصیحت نامدا قالوا لمن یا رسول الله صحابه ورزق دا الله پیغمبر د چا د پاره قال لله و الله د پاره چا د پاره الله د پاره ول رسوله دا الله پیغمبر د پاره ول ائمه المسلمین د مسلمانانو د مشرانو د پاره دا لیډرانو د پاره خو دې ځانو د لیډر مزاج داسره ډیکټیټر مزاجي کته تر خیر خوای کو مشورم ورکه د خپل رائے باندې کمپرمایز کولو تیار نه الکه دا د رائے نه ظاهرولو گنجائش خو هغه ځای چې کوم ځای وحی راځي پیغمبر ته چې کوم ځای وحی نه راتله پیغمبر ته بسابو خپل رائے ظاهرولو کې مې ظاهر لږ زور سره وای دا قران کریم کې الله تعالی وای وشاورهم فی الامر فاذا غزمت فتوکل علی الله. الله تعالی پیغمبر ته وای وشا لا شاور صيغه د امر د کوم باب د مفاعل خصوصیت سره ها مشارکت
وشاورهم فی الامر او پیغمبره ته دوی ترای ظاهر او د دوی نه راي اخلا او پیغمبره ته دوی له مشوره ورکوا او دوی نه مشوره اخلا او دا خبر ورته کله کوي چې پیغمبر دا غوي مشوره باندې عمل کړی دی او په خود کې اویا کسان شهیدان شوي او دا اویاو نه زیات زخمیان شوي دي او یا شهیدان شوي دي دا اویاو نه زیات زخمیان پیغمبر راوړي دي ځکه د پیغمبر رائے دانه صلی الله علیه وسلم چې مدینه نه بهر وځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رائے دا و چې دوی په مدینه باندې حمله کوي موږ مدینه پروټیکټ کوو مدینه خار کې وایو چې مدینه محفوظ کو نوجوانانو وی نه شي موږ به بهر د مقابله ته مدینه نه بهر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه البخاري
صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.